أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الصبا مكية. سورة الصبا مكي سورة. دا سورة الصبا شروع شو قرآن کی دا سلرشتم نمبر سورت 34 نمبر سورت دې د ترتیب مذهبي ویل کی او په نزول کې چې د اسمان نه نازلېده نو دا 58 نمبر سورت ته د سورۃ لقمان نه ورسته نازل شوی دی. د دې سورت مرکز مخکینی سورت سره مناسبت دا دی چې مخکې د نبی علیہ السلام شان ذکر شو، څومره لوی درجه پیغمبر دی. نو په دې صورت کې د هغه اطاعت لازمی ګرځول کېږي چې دغه پیغمبر تابعداري هم ضروري ده. د مناسبت شو. د دې صورت مرکزی عنوان چې کوم دی هغه دا دی چې شفاعت قهریه دغه نه پیوښي. شفاعت قهریه د کافرانو عقیده وا هغه به د سي عقیده لرله چې کوم د الله تعالی نه فرمانه هم شو خو موږ د دې چا بندگی کوو چې هغه مخلوقات په الله تعالی باندې نعوذ بالله زور ور کې دي شو زموږ خبره پیدا سي اورې دي چا بوتان یادول، چا به عزیر علیه السلام یادول، چا به عیسی علیه السلام یادول، چا به نور بزرګان یادول. نو دیول کوم په خطا مې یو غلط هم شو خو دا چا بندگی چې کوغه دومره زور ور دي چې زموږ خبره په الله باندې منل شي. دغه سیسته شفاعت قهریه ویل کېږي او شفاعت قهریه قید الله کفریه قید ده. په دې صورت کې بداغي نه پیوش. د دې صورت سبان راوخله د اخیره پوری قرآن د اخیره په دوه ناس پوری در قرآن اخیره نه یې شروع کیږي سلورم حصہ. په دې اخیره نه حصہ کې بیا سورۃ سبا، سورۃ فاتحه او سورۃ یاسین کې به هم دغه مضمون ذکر کیږي. شفاعت قهریه نه پی بکیږي بر دریو سورتونو کې دا عقیده لرل د باطل دي د کفر عقیده د ټیک کار نه دی. په الله تعالی باندې اس وخت پر خبره منل نه شي. بیا دا سورۃ سبا چې کوم دی دا په دریو بابونو کې تقسیم شوی دی. اولنې باب د 10 نمبر آیات پورې دی. 10 نمبر آیات پورې چې کوم سبقونه به د سورۃ کې دي دغه خلاصه دا ده د الله تعالی توحید به ذکر کیږي او باغې باندې به عقلی او نقلی د عقلی دلایل ذکر کیږي. د 1 او 2 کې به اوسه عقلی دلایل هم ذکر کیږي. داغه د وروسته به 3 نمبر آیات کې د قیامت اثبات بکیږي قسم سره چې الله تعالی قسم ذکر راوړی دی او قسم یې خوړلې دی چې قیامت به راځي. د دې وروسته بیا په 4 او 5 کې زواجر دي د هغه چا د پاره او تخویفات دي د هغه چا د پاره چې کوم قیامت نه مني او د نبی رسول الله پیغمبري نه مني. د دې وروسته بیا دلیل نقلی ذکر کیږي په دې مسله باندې چې قرآن صحیح کتاب د اهل کتاب په حواله سره چې مخکې کوم اهل کتاب تر شوی دی هغه به هم د دې قایلو چې قرآن صحیح کتاب دی. بیا په 7-8 کې به هغه خلکو د پاره زجرونه ذکر کیږي چې کوم خلک قرآن نه مني، کوم خلک آخرت نه مني. او په 9 نمبر کې بیا تخویف اخروی ذکر کیږي د هغه چا د پاره د نبی رسول الله پیغمبري نه مني او آخرت نه مني. دا 10 نمبر آیات پورې د سبقونو خلاصه شو. او په دې غون صورت کې بیا ګډ مضامین سلور بیانېږي د دلایل سره د سوالاتو او جواباتو سره او زواجر سره پټې مسالې چې کوم دي په صورت کې بیا سلور دي. د الله تعالی وحدانیت، د نبی علیہ السلام رسالت، د قیامت اثبات، نو دا مسالې به ذکر کیږي په غون صورت کې. او نبی د شفاعت قهریه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي طول صفاتونه د خدای توب خاص الله لردي حق الله له ما في السماوات وما في الارض چې د هغه د پاره دی هغه څه چې بسمانونو کې دی او هغه څه چې بسمن کې دی. الحمدلله کې د الله تعالی د وحدانیت دعوا کول چې الله تعالی واحد لا شریک دی، بذات صفات او عبادت کې وسره هیڅ شریک نشته. او الذي له ما في السماوات وما في الارض دا غیر لپاره دلایل ذکر کیږي چې الله تعالی څنګه کامل صفاتونو مالک دی، څنګه خدای صفاتونو لایق دی
او د خدای توب صفاتونه څنګه واځي الله در ثابت مخلوق لره نه دي نو وجه دا د جګه زمکه او اسمانونو کې کم ستا سو اور یو نه د ټول د الله د بل اچا په شراکت نشته وله الحمد ارضي الله تعالی د فار حمد دی په اخرت په اخرت کې زمکه او اسمانونو کې چې کوم حمدونه د الله تعالی ویل کې یغه دنیوي حمدونه دي په اخرت کې به حمد الله تعالی د فار حمد دي تفسیر باندې قرآن وایي چې د دې هغه مصداق دسي دي چې په دنیا کې انسانان د الله تعالی شکر ادا کوي د الله حمد بیانوي پیریانو کې نه کانی ابي بیانوي پرشتي بیانې زمکه او اسمانونو کې د الله تعالی دنیوي حمد شو آخرت کې چې کله جنتیان جنت تلاړ شي به حمد الله تعالی حمد وي چې موږ د جنت تلار راو خدلا زمونږ نه غم لري کو هغه مضمونونه سي په ځای باندې شوی دي نو الله به حمد خلق د الله تعالی حمد وي نو الله د پاره په دنیا کې خو هم حمد ثابت دی دغه څنګه په آخرت کې هم ثابت دی وهو الحكيم الخبير د الله تعالی حکمت والا او خبردار ذات د الله تعالی دو کامل صفاتونه شو د دو صفاتونه ذکر کول دا هم دلیل په دې معنی چې د کامل صفاتونه مالک صرف الله تعالی دی بل څوک نه دی ذکر دومره کلوې لوی کارنامې د هم د الله تعالی دی او حکمت او خبردار جوړېدل د هم صفات د الله تعالی د مخلوق کې د سرشتنه نو دې کې ایک نمبر کې ام داوا ذکر شو هم سره دلایل ذکر شو په دو نمبر کې خالص دلایل دي الله تعالی و يعلم پی جنید الله تعالی ما حغسو یلجو فی الارض چې داخلي غزمه کې ته لکه باران او بش غزمه کې داخلي کې وما يخرج منها وحغ جرا وزیر د زمکینه زمکینه ډېر سره وزي هم زمکه چې داخلي کې هغه مړی داخلي کې او بداخلي کې زمکینه چې برتر راوزي بوټي تر راوزي معدنیات تر راوزي نو قیمتي سونه تر راوزي وما ينزل من السماء وحغ نازلي کې د اسمان لکه باران پرشتي او دغه شان شرعي احکام وما يعرج فيها هغه چې خيج دي اسمان لکه نیک اعمال شو پرشتي شو وهو الرحيم الغفور د الله تعالی بخون کې او رحم کوون کې دی نو دغه دو صفاتونه او دغه مخکینی لوی کمالي صفاتونه دا غون آیات چې کوم دی 2 نمبر دا دلیل شو په دې باندې چې الله تعالی صرف واحد لا شریک ذات خالص د خدای توب قابل حمد یو ذات نو نشته وقال الذين كفروا او البحا كسانو كافرانو لا تأتينا الساعه حس کله ناراضي قیامت کافرانو به ول چې قیامت د سره ناراضي قیامت نشته قل تورته وای پیغمبر بلا ولنا وربي بخبر رب دي قسمي لتأتينكم جخامه خبر راضي تاسو اثبات د قیامت قسم سره قیامت بخامه راضي عالم الغيب ده الله تعالی خبر دی په غیب باندې غیب هر هغه چې د ویل کېږي د انسان د نظر نه فنای په نسبت د الله تعالی باندې غیب د سره یې لا يعزب نپټيږي عن حرد الله نه مثقال ذره په برابرۍ د یوې ذره کې په سماوات په اسمانونو کې ولا په الارض مزمه کې دا دلیل شو په دې باندې الله تعالی قیامت راوستي شي راولي دومره لوی صفاتونه مالک دي قیامت بخامخ راولي ولا اصغر من ذلك نو ورلو کې ردینا ولا اکبر او نغټ د زاري نه وړو کې یا زاري نه غاټ او کزاره په خپل والی هر شي جوالي هیڅ شي د الله تعالی نه پټې دی نشي الا فی کتاب مبین مگر دا موجود دی په یو کتاب ښکارا کې چې هغه لوح محفوظ دی هغه کې درس موجود دی لیک دی ليجزي الذين امنوا دې د پاره چې الله تعالی بدلا ورکړي هغه کسان چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات او عمل کوي نیک دا دومره لوی کائنات او نظام الله دې لپاره موجود کړی دی چې بده کې مؤمنان اوسېږي هغه مؤمنان د دې نه فائدہ حاصلوي او دغه مؤمنان ته الله تعالی بیا بدله هم ورکړي اولئک دا کسان لهم مغفرۃ د دې لپاره بخانه ده ورزق کریم او رزق د عزتمن جنتی خوراکونه متملاويږي نو دا بشارت شو د مؤمنانو لپاره والذین وحقسان سعوا فی آیاتنا جګه کوشش کې زمون پیاتونو کې معاجزین چې باطل ثابت کی اولئک دا کسان لهم عذاب نبی د لپاره عذاب دی من رزق الیم د عذاب دردناک نه د تخویب شد هغه خلکو د لپاره چې کوم قرآنی آیاتونو نه انکار کوي د نبی علیہ السلام رسالت نه قیامت نه انکار کوي هغه د لپاره د آخرت عذاب او سزا ذکر شوله چې د کسانو لپاره یو خطرناک عذاب تیار شوی دی